د خیبر ضلع په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د ترخهګردۍ نه متاثره خلکو کې د یو غیر سرکاري تنظیم سیارې له اړخه 15 کسانو له په بېلابېلو شعبو کې ټریننګ ورکړی شو، په کوم کې چې 25 زنانه هم شاملې وې. د خیبر ضلع د ضلعي انتظامیې په مرسته غیر سرکاري تنظیم له اړخه زنانو له د کپړو ګنډلو او په دې باندې د سلایي کړایۍ سره سره سړو ته په زراعتو کې او دغسې په نورو بېلابېلو شعبو کې تربیتونه ورکړی شولو. د دې حوالې سره اختتامي تقریب په تیرا میدان جرګه هال کې تابیا شولو، په کوم کې چې تربیت حاصل کوونکو کسانو ګډون وکړلو. د دې حوالې سره دوی سنو پښتونخوا ته وویل: ما فضل رابین او ما د نوجوانانو لا په مختلف کټګوري کې ټریننګ زیر کړل. په مشروم باندې شوی چې پکې 10 فیمیل وي هغه لپاره شو او په دا کې 25 فیمیل هم شامل دي. نو د دغه ټریننګ چې کوم اثرات یو خدای چې پازیټیو اکټیویټي په لوکا کې وسره زیاتېږي. ناجیب الله د ملک د خلک سره تعلق سره اول خو د لوکا کې دانه مخکې داسې کور شوی نه و چې کوم ټریننګونه موږ وخوستل د دانه موږ ډېره فایده حاصله شوه. موږ داسې کورونه کول خو پې هغه پوه نه وو. ورته آیټمز وو پکې لوس ګوډۍ وه، سپریر و چې کم پمپ وي، کودال وه، بلچه وه چې کومه د لوس اره وي او داسې څه کټر و هغه و پکې. هغې له موږ نه هم نه ډېره فایده وشوله او په کور کلي کې هم ګاونډ کې هم نه خلک فایده اخلي. چینج خو ډېر زیات راغلو، سیاسي شعور پکې راغلو، د ووټینګ کاسټ چې کوم کېدل هغه پکې ډېر صحیح طریقې سره راغلو. څرګنده دې وي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو نه پس د سیول حکومت سره سره د پاک فوج هم دغه کوششونه دي چې د قبایلي اضلاع ځوانانو له بېلابېل قسمه هنرونو کې تربیتونه ورکړي او د دې دپاره دوی د غیر سرکاري تنظیمونو نه هم مرستې اخلي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.